بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې سیټ باندې دا ویډیو تاسو ته ښکاري دا محمد رضوان صاحب دی چې یوه زنانه ترې لګیا ده انټرویو اخلي، نو دا لږ وګورئ. अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो दर्द हो गम हो या को دا ګوري زما محترمو په دې ټولې انټرویو کې دا د زنانه طرف ته اړوله ګوري نه، دې ته وایي د الله والاو د صحبت اثر. زما محترمو ځان له محمد رضوان صاحب ته دا حکم نه دی، دا هر کلمه ګو ته چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلې ده، نو هغې ته باره دا حکم دی چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. مؤمنانو سړو ته خطاب دی چې کله مؤمنان زنانه ستاسو مخې ته راشي تاسو خپلې سترګې ښکته کوئ، او مؤمنانو ښځو ته خطاب دی چې کله مؤمنان سړي ستاسو مخې ته راشي تاسو خپلې سترګې ښکته کوئ. زما محترمو چې کله موږ او تاسو په دین اسلام باندې د الله پاک په احکاماتو باندې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې عمل کولو والا جوړ شو، قسم د الله په ذات باندې ډلې ډلې خلک به راضي او په اسلام کې به داخلي. دا نن موږ او تاسو رکاوټ جوړ شوي. زما محترمو د لاهور په یونیورسټۍ کې یو طالب علم سبق ویلو او بیا څلورو میاشتو له لاړو، چې کله د څلورو میاشتو نه واپس راځي نو زما محترمو د هغه خپلې ملګري سره ملاقات وشو. کومه ملګري چې زمانې جاهلیت کې د ګر فرینډ وه، یعنې ملګرې وه، نو چې ملاقات وشو ورته وایي دا تا ته ځان نه څه جوړ کړي دي؟ دا ورته وایي زه خو اوس انسان شوم، مخکې خو ځناور وم، اوس خو ما اله الله وپېژندو، اوس خو ما خپل دین اسلام اله مطالعه کړلو، اوس خو ما د خپل پیغمبر علیه السلام مبارکې طریقې وپېژندلې. زما محترمو هغه زنانه له دعوت ورکوي، دعوت ورکوي ګړز هغه زنانه کلمه وویله او مسلمانه شوله. ده ترېنه تپوس وکړو چې زما کمې خبرې په تا باندې اثر وکړو چې تا کلمه وویله او مسلمانه شولې؟ او ورته وایي ستا د دعوت په ما دومره اثر نه دی کړی څومره ستا د نه کتلو په ما باندې اثر وکړو. زما محترمو په دې کې الله پاک یو اثر ایښودی دی. مخکې به صحابه روانو، یو صحابي به روانو، نو چا به تپوس وکړو چې ستاسو قرآن کم یو دی؟ نو هغه به هغه صحابي طرف ته اشاره وکړه دا زموږ قرآن دی. ولې چې په قرآن باندې به عمل کولو. نن زما محترم موږ هر ځای کې خوار وزار ولي یو چې موږ په قرآن باندې عمل نه کوو، موږ د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې خپله زندګي نه تیرو. ځکه زما محترمو زموږ په پوره دنیا کې مسلمانان پریشان دي، په هغې باندې ظلمونه او ستمونه کېږي. څومره مسلمانان زما دا ویډیو ګوري، د الله دپاره زما دا ویډیو پیغام نور مسلمانانو ته ورشیر کړي چې ټول مسلمانان دا پیغام واوري او د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې خپله زندګي راولي، د الله پاک په احکاماتو باندې خپله زندګي راولي. نو انشاءالله العزیز ان قریب به اسلام غالبه کېږي، په پوره دنیا کې به الله پاک د دین هواګانې وچلوي. ستاسو ورور ستاسو ملګری قاري عبدالحق شاه همدرد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.